السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه افسر علي. امید کوم چې تاسو به روغ جوړ یې. په الیکټریک اینډ بزنس 24 چینل کې تاسو ته په خیرالی او هرکلی وایو. انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به مونږ تاسو سره د اوبو د راډ باره کې انفارمیشن شیر کوو چې تاسو بالکل فری یعنی بغیر پیسو نه په خپل کور کې ځان له د اوبو د ګرمولو په راډ په څه طریقه باندې جوړولی شئ. نو راځئ چې وګورو. دا موږ سره یو تار دی او دا دته موږ سوچ اچولی دی. عموما په کور کې داسې تارونه پالتو پراته وي، مطلب که تاسو سره یو سوچ او داسې تار موجود وي نو تاسو بغیر څه خرچې نه تاسو په خپل ځان له راډ جوړولی شئ د اوبو د ګرمولو دپاره. نو راځئ چې وګورو. دا موږ سره د پالش یو ډبې دی چې عموما چمیارانو سره ملاویږي. نو دا ډبې به کولاو کو. دا موږ سره د پالش ډبې دی. نو دا ټول نه مخکې به دې نه دا لرې کو. دا به په کلاره دې نه لرې کو. دا سورې به پکې ښه په دې یو کې هم وکړو، په دې کې به هم سورې وکړو. ښه په کلاره باندې به دې کې د سورو کېدو نه بعد به مونږ دې ته تار واچو. تار به ورته ښه په کلاره باندې واچو. نو دا تار به دې کې داسې په طریقه واچو. دا به ښه کلک کړو یعنې چې سپارک خطره پکې نه وي. او دا سلیو به پې داسې ښکته کړو. د دې نه بعد به دې سایډ ته هم تار واچو. دا به هم ښه صحیح ټیټ کړو. دې ته به هم سلیو واچو. د دې نه بعد موږ له داسې یو تخته پکار ده، یو لرګی پکار دی. مطلب د لرګي نه علاوه تاسو داسې نور هم څیزونه استعمالولی شئ چې کرنټ پکې د یو سایډ نه بل سایډ ته نه ځي. موږ دا لرګي استعمالو. نو د ټول نه مخکې به دا سایډ دې پورې کلک کړو. دا سایډ به ښه صحیح په دې باندې کلک کړو. کوشش به دا وکړو چې لرګي څومره دروند وي، او که چېرې دروند نه وي نو بیا په دې منځ کې پکې د سټیل میخ یا داسې دروند میخ به پکې چې د یو سایډ سره بل سایډ سره ټکراو نه شي نو هغه پکې ولګو چې دا ټولو اوبو کې ډوبېږي نو اوبه به زر ګرمېږي. او که چېرې دا ترې بار وي نو بیا به اوبه زر نه ګرمېږي. نو اوس په دا دویم سایډ چې کوم دی دا به هم صحیح دې کې کلک کړو. دا به ښه صحیح په کلاره باندې کلک کړو.
نو دا مونږه ښه صحیح کلک کو او سلی هم ورته واچو. نو دا تاسو وګورئ زمونږ راډ تیار شو. دا تقریبا په 20-25 منټ کې ښه ښکلې بالټۍ اوبه ګرموي. دا ما په خپله هم استعمال کړی، اسلام آباد کې مونږ کار کوو نو ما دا په خپله باندې جوړ کړی او ښه ښکلې کار به یې کوو. نو که چېرې دا په اوبو کې صحیح نه ډوبېږي نو بیا په په دې ځای کې داسې یو میخ ټک وهئ چې ځای کې پکې یو میخ ولګو چې دا ښه برابر ډوبېږي. هسې خو دا لرګی ښه دروند دی نو دا به ډوبېږي چې دا مکمل په اوبو کې پټي. دویمه په دې کې صرف احتیاط دا پکار دی چې دا د اوسپنې په سیس کې استعمالول نه دي پکار چې دا دواړه لاندې اوسپنې سره ټکراو شي نو بجلی به شارټ شي. د دې دپاره که چېرې دا تاسو د اوسپنې په لوښو کې استعمالوئ د هغې دپاره به بیا دې ځای کې د دې نه سولوشن ټیپ تاو کړو او چې کله هم استعمالو نو په هغې لوښي باندې به یو سایډ ته بل سایډ ته داسې به پرې چخچې کېدو چې دا داسې په منځ کې ځوړند وي یعنې لاندې نه ټکراویږي نو بیا هېڅ قسمه څه مسله پکې نه راځي. نو امید کوو چې تاسو به د اوبو د راډ طریقه زده کړې وي چې په څه طریقه باندې بالکل فری جوړیږي. نو که ویډیو هم خوښه شوي نو نورو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ الیکټریک اینډ بزنس 24 چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ضرور ووهئ چې زموږ د ملګرتیا دغه شان جاري وي. د الله په امان.